یو مسلمان په قبر کې د فرانس ښځه وایي چې یو سړی په مدینه منوره کې مړ شو، نو هغه یې د مدینې منورې په قبرستان کې دفن کړو. داسې ویل کېږي چې دې قبرستان کې مړي ښخ کړي، نو تاریخ یې لیکي او چې کله یې وخت پوره شي نو بیا په هغه قبر کې بل مړی ښخوي. کله چې خلکو یو قبر پرانیستو، ګوري چې ښځه پکې پرته ده، چې تاریخ او معلومات یې وکتل، نو خلکو وویل چې دلته خو موږ سړی ښخ کړی و، نو دا ښځه د کومه شوه؟ خو بس خلک راټول شول. په دې کې یو سړي وویل چې دا ښځه خو زه پیژنم، دا خو د فرانس اوسېدونکې او کافره ده. خو بس ټولو خلکو ته تشویش پیدا شو. نو خلکو دې سړي ته وویل چې کله ته د حج څخه رخصت شوې نو پوره معلومات وکړه چې دا ښځه کله مړه شوې او په کوم دین مړه شوې ده، او د هغې قبر هم په فرانسه کې خلاص کړئ. ته وګوره، داسې نه چې دا ښځه د فرانس څخه دلته راغلی وي او زموږ مسلمان هلته د دې قبر ته نه وي تللی. سړی چې لاړو نو پوښتنه یې وکړه چې فلانکۍ ښځه څه شوه؟ خلکو ورته وویل چې هغه خو مړه شوه. ده ترې پوښتنه وکړه چې په کوم دین مړه شوه؟ خلکو جواب ورکړو چې د اسلام په دین مړه شوه. سړي ورته وویل چې هغه خو کافره وه، څنګه مسلمانه شوه؟ یو چا جواب ورکړو چې هغه بله ورځ اذان کېدو، نو دې ښځې د یو چا څخه پوښتنه وکړه چې دا څه وایي؟ نو یو مسلمان ورته وویل چې دا اذان دی او وایي چې الله جل جلاله لوی دی. ښځې جواب ورکړو چې ځمکه او کائنات یې دومره لوی دي، نو یقیني ده چې دا الله به هم لوی وي. او بل دا وایي چې محمد علیه السلام د الله جل جلاله رسول دی. نو ښځې وویل چې هر څوک یو استازی لري، خیر که د ده هم یو استازی و. او بل دا وایي چې الله یو دی او فقط هماغه د عبادت لایق دی. نو دې ښځې وویل چې رښتیا هم یو دی، ځکه که دوه وایي نو دا نظام به ګډوډ شوی و. بس کلمه یې وویله او مسلمانه شوه. خو خلکو هغه سړي ته وویل چې ته دا پوښتنه ولې کوې؟ سړي جواب ورکړو چې زه حج ته تللی وم او دا ښځه مې د سعودي په قبرستان کې ولیدله. او چې خلکو په فرانسه کې د ښځې قبر وکتو، پر ځای یې هغه د سعودي مسلمان پروت و. بس دا سړی واپس سعودي ته لاړو او خلکو ته یې پوره واقعه تېره کړه چې ستاسې مسلمان خو د کفارو په هدیره کې پروت دی، چې دا به څه علت لري. خلک لاړل او د مړي والا ښځې څخه یې پوښتنه وکړه چې ستا خاوند داسې کوم بد عمل درلودو چې د کفارو هدیرې ته الله جل جلاله انتقال کړی دی؟ ښځې وویل چې ها، زما خاوند دا یو بد عمل درلودو چې کله به یې ما سره جما یعنې کوروالی وکړ، نو ما به ورته وویل چې لاړ شه غسل وکړه. نو ده به ویل نعوذ بالله چې د کفارو څنګه ښه قانون دی، هیڅ غسل کول پکې نشته، او د کفارو څومره ښه قانون دی، دا په ولاړه تش بولې کول او په ولاړه خوراک کول. نو همدا یې علت دی چې الله جل جلاله د کفارو خواته بوتلو. عبرت. نبی علیه السلام فرمایي هر سړی به د قیامت په ورځ د هغه چا سره وي چې له چا سره یې مینه وي. الله تعالی دې زموږ په زړونو کې خپل د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینه واچوي، چې د مرګ وروسته خپل د محبوب پیغمبر علیه السلام سره یو ځای وو.